امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ګوان کې په پړوس کې یو کس وو، هغه د خپل بچی سره د کور په چت باندې ویده کېده. کله چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه انتقال وشو، د دې دنیا نه ولاړو، نو هغه بچی خپل پلار ته وویل، وای ای پلاره، دا مخامخ چې کوم مونږ ګوان کې یو کور دی، د دې کور په چت باندې یوه ستنه وه، هغه ستن اوس په نظر باندې نه راځي، د دې څه وجه ده؟ چا ماته کړې ده؟ چا غورځولې ده؟ ولې په نظر نه راځي؟ نو دغه پلار یې ډېر سخت وژړل. د دې ژړا په حالت کې خپل بچي ته وویل، ای بچایا، دغه ستن امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و، هغه اوس د دې دنیا نه ولاړو، هغه ستن نه وه، هغه ستن بالکل اوس ختم شوې ده، هغه د دې دنیا نه ولاړله، هوا غورځېدله. هغه نوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و چې هغه به پوره شپه د الله تعالی په حضور کې ولاړو او د الله تعالی عبادت به یې کولو او منځ به یې کولو په ولاړو باندې، هغه ټوله شپه داسې په عبادت کې تیروله. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و چې هغه 40 کاله د ماسخوتن په اوداسه باندې د سحر لمونځ کړی دی. نن سبا مونږ تاسې که خپل ځان کې لږ سوچ او فکر وکړو چې مونږ د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره منو او دی باوجود مونږ اعمال چې کوم دي هغه د سنت خلاف دي، د شریعت مطابق نه دي. امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د تقوا اندازه د دې خبرې نه تاسو لګولای شئ چې د کوفه په شهر کې یو ځل څو بیزې وزې او چلې دا چا غلا کړلې، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کس نه تاسو کو چې هغه د دې فن ماهر و، هغه ته وویل چې زیات نه زیات یو بیزا چلې دا څو کله ژوندۍ پاتې کېدلی شي؟ نو هغه کس ورته وویل، وای تقریبا 9 کاله یا دې نه زیات دغه چلې د ځناور د ژوندۍ پاتې کېدلی شي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 9 کاله د دې ځناور غوښه نه خوړله. وای داسې نه وي چې د دې ځناور غوښه زما جسم کې لاړه شي او د غلا ځناور چې کومه غذا ده هغه زما غذا جوړه شي، هغه غوښه زما غذا جوړه شي. په دې ورځو کې یو فوجي چې کوم وو، هغه د بعضو ځناورو غوښې او د هغې هډوکي او داسې نور چې کوم ګند شیزونه وو هغه یې اخیستي وو او سمندر ته یې واچول. بیا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کس نه تاسو کو چې هغه د دې فن ماهر وو، وای دا کوم په اوبو کې چې کوم ماهی دی دا څو کاله زیات نه زیات ژوندۍ پاتې کېدلی شي؟ نو هغه کس خپل وخت ورته وښاوه چې دومره وخت دا ژوندۍ پاتې کېدلی شي. نو دومره وخت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې ماهی غوښه نه خوړله. وای داسې نه وي چې مونږ د دې ماهی غوښه وخورو او دا ماهی چې کومه دی دا د هغه ځناور غوښه خوړلې وي چې کوم ځناور په بازار کې غلا شوی دی. چا د یزید بن هارون نه دا تاسو کو، وای انسان د فتوی ورکولو قابل کله کېدلی شي؟ نو هغه جواب ورکو، وای انسان هله د فتوی ورکولو قابل جوړل شي چې یو انسان د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقام ته ورسیږي. الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د دین سمجھ را نصیب کی او په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.